قدرمنو کتونکو دغه بیان را سره واورئ دې خو زه ډېر زیات خفه کړم یار. بله ورځ مې فیسبوک کې ویډیو کتله یو استاد سکول کې ټیچر د تپوس کوي اختر له چا چا کپړې اخیستې دي هر وړوکی ماشوم لاس پورته کړي ما کپړې اخیستې دي یوه وړوکې ماشومه بچی پکې ناسته وي هغه ورته وایي ما اختر له کپړې لا نه دي اخیستې وایي ماشومې راشه بچی تا اختر له جامې ولې نه دي اخیستې هغه ماشومه جواب ورکوي ما ته کور کې خپلې مور ویله چې کله ما له خلک سرسیه راکړي بیا به تا ته زه جامې اخلم اختر له چې کله ما ته خلک پیسې راکړي سرسیې پیسې راکړي زه به بیا تا له جامې اخلم زما تور سره هغه سرسیو پیسو ته ناسته ده اختر ورځ تا به نوې جامې اغوستې قسم په الله یتیم زړې کپړې اچولې روان یو دا ته څرنګه پښتون یې دا ته څرنګه مسلمان یې نبي علیه صلات وسلام اختر لمونځ ته روان ده مسجد طرف ته روان ده وړوکی ماشومې مې د بچی ولې زړې جامې دې اچولې یا رسول الله یتیم یې جامې مې نشته نبي علیه صلات وسلام لاړ فاطمې ته ای فاطمې یا د حسن و یا د حسین جامې راکړه نن به حسن زړې جامې اچوي هلته یو یتیم ماشوم ده نن به نوې جامې هغه یتیم ماشوم بچی اچوي نبي علیه صلات وسلام یتیم سره محبت وکړو نبي علیه السلام اختر په ورځ روان ده حسن حسین به په اوږو باندې اخیستي ول هغه یتیم وړوکی ماشوم بچی اوږو ته پورته کړه ای ماشوم بچیه دا خبره وکړه چې کله به اختر ورځ راله ته به بابا جان څنګه مسجد ته بیولې وایي زه بابا جان په اوږو باندې اخیسته او مسجد طرف ته مې وتله نبي علیه